الرحمن الرحیم لرن اردو کا سبق نمبر 12 دولسم نمبر سبق کې به مونږ تاسو ته چې کوم شیان خیال غواړو په هغه کې به یو درته سمتونه ښایو سمتې او بل ورته ښایي شش جهات شپږ جهتونه سمت طرف تیل شي که نه سمتې طرفونه لکه مونږ سره کوم طرفونه دي هغه کوم دي لکه ته چې څلور طرفه دنیا کې که نه یوه تیل شي شمال طرف ته که نه کله ته مې سترګې طرف ته څو درېږي نه تا به طرفونه یو به د شمال وګرځي ګز طرف تیل شي دې ته ته شمال هم ویل شي په اردو کې ورته اتر هم ویل شي اتر کی جانب اتر بل د مونږ سره جنوب اردو کې ورته جنوب ویل شي عربي کې هم ورته ویل شي پښتو کې ورته جنوب ویل شي او بل که خامخا غواړې دکن ورته هم ویل شي بل د مونږ سره مغرب طرف خو مونږ پېژنو یو مغرب یو مشرق یو مغرب سترګې ډوبېدلې ځای ته ویل شي سورج ډوبنے کی جگہ او که پچھم ته پچھم هم ورته ویل شي پچھم او بل مونږ سره څه دي بل مونږ سره د مشرق اخ طرف تل شي کوم ځای نه سترګې رخیږي طلوع ہونے کی جگہ سورج چڑھنے کی جگہ د سترګې رختلې ځای پورب ورته هم ویل شي پورب کی جانب کله کله اردو کتابونو کې دا ټکي راوړي پورب پچھم اتر دکن دې نه سړی مه متاثره کېږي شمال ته اتر ویل شي جنوب ته دکن مغرب ته پچھم ویل شي مشرق ته پورب ویل شي دا خو دې ویل شي سمت خلک سمت استعمالي خو سمت صحیح ده بل موږ سره د شش جهات شپږ جهتونه دي که نه چې جهتې اته په عامې ژبې کې مونږ شش جهات شش معنا ده چې شپږ جهتونه دي طرفونه هغه ته شش جهات نه ویل شي چې طرفې لکه یو ښي طرف ته که نه ښي طرف ته مونږ اردو کې څه دایې طرف ښي طرف دینګ ته په اردو کې ویل شي داهنی جانب ورته یایي که ډایرکټ داسې یایي دایا ورته هم ویل شي یا بله دایا نه ده دا لفظي سره غنا ده دایا داهنی جانب ښي طرف ته دایې طرف داهنی طرف داسې ویلی شي ته بل د مونږ سره چاپ طرف چاپ لاس ورته ویل شي ګز طرف چاپ ته څه ویلی شي دې ته ویل شي بایې جانب بایې طرف یا بایې جانب نه ورته ویل شي بایا ورته ویل شي که داسې اوږده یې دایا بایا خی او ګز داسې ورته هم ویل شي یہ میری گاڑی میری داہنی جانب کڑی ہے گاڑی میں ښي طرف ته ولاړ د سکوټر میری بایې جانب کڑی ہے او سکوٹر میں گز طرف ته ولاړ د صحیح ده داسې ویل شي وہ جو اسپتال ہے نا اسپتال داهنی جانب آئے گا ښي طرف ته اسپتال به ته رسي داسې مخته لاړ شي بل موږ سره په طرفونو کې دا مخته دې ته څه ویل شي مخته آگے ورته ویل شي آگے جاؤ مخته لاړ شه که نه همداسې ورته مقابله ویل شي اس کې بالمقابل اردو کې لیکلي که نه اس کې بالمقابل اسپتال آئے گا هغه مخې ته اسپتال راشي بالمقابل بل ورته محاذات ویل شي اس کې محاذات میں ہیں د عربي لفظ اردو کې استعمالیږي اس کې محاذات میں خو بیا دلته استعمالونه د ورسته بل شان دی استعمال شي مقابل نه ورته ویل شي بل ورته آګې نه شي بل ورته آمنے سامنے نه ویل شي آمنے سامنے کې استعمالي صحیح ده که صرف دومره یې بیا صحیح ده سامنے مخامخ صحیح ده مخ ته یا مخامخ خو که صرف ته داسې استعمالول غواړي چې مخ ته لاړ شه که نه آګې جاو ویایې که بیا غواړي چې مخامخ لکه تا ته مخامخ یو شی سي بیا ورته دا استعمالوه مقابل یا آمنے سامنے بس دا دوه لفظونه به سره ښه پیټ کېږي
او کبه ته غواړي چې دا شاید دي ته مخ نه د دینه مخ کې نه ده بلکې څانګ کې ده سره ته دې لپاره بیا په اردو کې مونږه دا لفظ استعمالو څانګ کې माना था सीट सी दसियो तेल शि उसकी साइड में बिल्कुल टच खुद सिर शि उसकी मुहाजात में बेदा मुहाजात टक दिस रख पिटकी की बालू सरा बराबर उसके बराबर में मेरी दुकान है अगर सर में दुकान टच था खो की सीधे